سورہ نور اتلسمه سپاره آیت نمبر 29. مساجد دا د الله تعالی کورونه دی او دا د دې لپاره جوړ کړی شوي دي چې په دې کې ذکر د الله تعالی وشي، په دې کې یاد د الله تعالی وشي او په دې کې کلام د الله تعالی ولستی شي او هغه کلام ته ناسته وشي او د خپل وخت قیمتي کې انسان. اوس الله تعالی چې انسان پیدا کړی دی نو دا خلق دا دوه قسمه دي. یو هغه خلق دي کوم چې ایمان قبول کړی دي، مسلمانان شوي دي. دویم هغه خلق دي کوم چې کافران دي، ایمان نه دي قبول کړی. اوس کوم چې کافران دي د هغې دپاره خبره صفا شوې ده چې اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، دغه جهنمیان دي او دوی به په دغه جهنم کې جهنم ته وځي. د هغې خبره خو ختمه شوه. دویم قسم خلق هغه مسلمانان دي چې هغوی ایمان راوړی دي. اوس چې کوم خلکو ایمان راوړی دی نو دغه بیا په خپل منځ کې په دوه قسمه باندې دي. یو قسم هغه خلک دي کوم چې د الله تعالی ذکر وړاندې کړی دی په مقابله د دنیا خپله کې او په مقابله د خپله ګټه وټه کې. دویم قسم هغه خلک دي کوم خلکو چې دنیا وړاندې کړی ده په مقابله د ذکر د الله تعالی کې، په مقابله د یاد د الله کې او په مقابله د کلام د الله کې. اوس دې آیت کریمه کې الله تعالی خلق ذکر کوي کوم خلکو چې دنیا رستو کړی ده او آخرت یې وړاندې کړی دی. دنیا یې رستو کړی ده او د الله تعالی یاد یې مخکې کړی دی، د الله تعالی ذکر یې مخکې کړی دی، د هغه عبادت یې مخکې کړی دی. نو الله فرمایي رجال سړي دي لا تلهیهم چې نه غافله کوي دوی لره تجارت ولا بیع او نه اخیستل خرڅول. که تجارتي که اغستل خرڅولي، دلته تجارت او اغستل خرڅول دا دواړه ذکر کړل. مراد د دین دنیا ده چې دنیا دی نه غافله کوي. که دنیا هر څومره دته مخې ته راشي، د دنیا څیزونه هر څومره دته مخې ته راشي، د دنیا فایدې هر څومره دته ښکاره شي، خو دی وایي نه دا څیز ما نشي غافله کولی. اصل مقصد زما د زندګۍ رضا د الله تعالی ده. ولنبلونکم، الله وایي زه په تاسو باندې امتحان کوم. بل ځای کې الله وایي ما زندگی او مرګ پیدا کړی دی ایکم احسن عملا، د دې دپاره چې په تاسو امتحان وکړم کم یو ستاسو نه ښایسته دی په اعتبار د عمل سره. نو الله ګوري انسانان دی چې کوي چې په انسانانو کې غافله کیږي څوک او په انسانانو کې مخلص انسان څوک دی، مخلص مسلمان څوک دی چې هغه راځي الله تعالی ته ودرېږي او ذکر د الله تعالی کوي. نو رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع، تجارت او بیع دا ذکر کا. د دې وجه دا ده چې اکثر ذکر د الله تعالی چې دا پاتې کیږي دا د وجه د تجارت نه او د وجه د بیع نه پاتې کیږي. یو کس دکاندار دی، یو کس تجارتي سړی دی، دغه خپل سیز خرڅوي، دی په هغې خپل سیز خرڅولو کې یا په هغې سیز اخیستو کې دومره مشغوله شي چې د ده نه دا خبره ایره شي چې یاره زه مسلمان یم، په ما باندې د الله تعالی څه حقوق دي، هغه حقوق هم ماله ادا کول پکار دي. دی په دغه اغستلو خرڅولو کې او دغه د دنیا په کارونو کې دومره ورننوځي چې که دلته دته اذان کیږي چې الله ورته وایي حی علی الصلاح حی علی الفلاح، راشه د مونځ طرف ته، راشه د کامیابۍ طرف ته، دی دغه طرف ته سوچ نه کوي، د ده په غوږ باندې دغه آواز نه لګي. ولې دی په دنیا کې ورننوتی دی. د دې وجه دا چې دی په دې اغستلو او خرڅولو کې دومره وردننه شوی دی چې اوس دته دا پته نه لګي چې ماله الله تعالی هم راضي کول پکار دي. نو د مؤمنانو صفاتو کې ذکر کړل چې دا داسې خلق دي که دوی ته دنیا هر څومره مخکې راشي دوی نه غافله کېږي عن ذکر الله، د یاد د الله نه، د ذکر د الله نه. اوس د ذکر د الله تعالی نه څه مراد دي؟ نو ذکر د الله تعالی نه مراد یا عام ذکر دی د الله تعالی یادول دی، الله شو، سبحان الله شو، الحمدلله شو، دا د الله تعالی ذکر. دویم ذکر د الله تعالی دا دی چې انسان په ذهن کې ځان ته الله تعالی ودرولي چې خدای زه پیدا کړم، مال دا وخت را کړی دی، ما سره به د دې وخت حساب کتاب کوي او هر ټیم د ده سترګو ته مخې ته د ده ذهن ته مخې ته الله تعالی موجود وي او په کم کار باندې هم چې دی ورځي نو د ده په ذهن کې دا خبرې چې الله ما ویني هغه ما سره په هر ځای کې موجود دی. نو دا دنیا دی نه غافله کوي د ذکر د الله نه، د یاد د الله نه. بل ذکر الله ذکر که ذکر د الله نو ذکر د الله قرآن مجید دی. قرآن الله تعالی دې ته بعضې ځای کې ذکر ویلی دی، ذکر د الله تعالی دی ځکه په دې کې کلام د الله دی، خبرې د الله دی او موږ ته هغه رالیږلی دی. نو دی نه غافله کېږي د قرآن د الله نه. دته قرآن بیانېږي، دی په دې خبره باندې نه پرېږدي چې یاره نن ماته د دنیا څه کار دی، یاره نن زه ځم دکان به کولو کړم ماته به څه فایده وشي،
یاره زه مازدیګر ناوخته رالم ماښام ناوخته رالم زه ستړی شوی یم زه به دمه وکړم. اوس دغه ستړیوالی د څه د وجې نه راغلی دی؟ د دنیا د وجې نه راغلی دی، د دنیا د اغستو د وجې نه راغلی دی. اوس دغه اغستل خرڅول دی نه غافله کوي چې دی راشي او دی قرآن ته کښېني. اوس یو انسان د دغې د وجې نه چې یاره زه ستړی شوی یم او زه ذکر د الله تعالی ته زما دپاره ما سره ټیم نشته، قرآن د الله تعالی دپاره ما سره ټیم نشته، نو دله بیا په خپل ځان باندې خفګان پکار دی چې یاره دا ما ولې الله تعالی خپل کلام ته نه کښېني. لکه مونځ له خلک راشي نو مونځ کې کسان ډېري، خو چې هر کله د الله تعالی قرآن بیانېږي نو په هغې وخت کې بیا هغه همره کسان نی ناست. د دې وجه څه ده؟ دا د خپل ځان سره سوچ کول پکار دی چې الله تعالی ما جومات ته راولي زما نه مونځ ادا کړي، د هغې نه وروستو زما په ذهن کې یو قسمه خبره راواچوي چې زر د دې جومات نه وځه، نو د دې خو دا مطلب دی چې د الله تعالی زه خوښ نه یم. ځکه په انسانانو کې که موږ د دې نظیر واخلو چې یو مېلمه راشي هغه د یو انسان خوښي نو دی کوشش کوي چې دی زه د ځان سره ایثار کړم، کله ورته یو څیز مخې تږدي کله ورته بل څیز مخې تږدي، کله یو خبره رانیسي کله بله خبره رانیسي. خو چې یو مېلمه راشي او هغه د ده نه خوښ نو دی بس په څه طریقې سره دا کوشش کوي چې یاره بس دی زر روان شي، نو په لاره کې به ولاړي نو هسې به ورته صد کوي یاره بیټک به کولو کړم ناست به وی که نه، دا نه کوي چې لاړ شي بیټک کولو کړي، نو چې وی بیټک به کولو کړم نه وی نه نه یاره ځم، نو بس دی به ورته وي ښځه په مخه دی ښه. دغه رنګ چې کوم بندګان د الله تعالی خوښي نو هغه راولي په خپل جومات کې ایثار کې ذکر د الله تعالی ته کښېني. کوم خلک چې د الله تعالی نه خوښ ریولي فرض مونځ پې ادا کړي شرط پوره کړي د هغې نه وروستو واپس ویزه وزه د جومات نه وباسي، او کوم خلک چې په جومات کې پاتې شي دا مېلمانه د الله تعالی. داسې مجالس کومو مجالسو کې چې د الله تعالی ذکر کېږي یاد د الله کېږي دې مجالسو ته ملائک راځي د ځمکې نه واله تر د اسمانه پورې دغه ملائک هغه په نظاره د دې خلک کوم خلک چې د قرآن ته ناست دي کوم خلک یاد د الله تعالی ته ناست دي او د دې خلکو دپاره دعاګانې کوي، نو هغه نوراني مخلوق چې هغې نه هیڅ قسمه ګناه نه ده شوې د هغوی هر یو کار د الله تعالی عبادت دی، نو چې هغوی د یو انسان دپاره دعا وکړي نو دغه انسان به بیا کمې کامیابۍ طرف ته روان او د ده دپاره څومره خوشحالي ده. نو عن ذکر الله د یاد د الله نه قرآن ته راشه قرآن ته کښېنه، و اقام الصلاة او د قایمولو د مونځ نه، ایتاء زکات او د ورکولو د زکات نه. دنیا دې نه دی غافله کړې چې زه مونځ ته راشم زه مونځ وکړم په وخت باندې مونځ له راشم زما نه رکات نی شوی زما نه 2 رکاته نی شوی. اقام الصلاة او د قایمولو د مونځ نه، و ایتاء الزکات او د ورکولو د زکات نه. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. اوس د دې وجه څه ده چې دا خلک دی د الله ذکر کوي د دې وجه څه ده؟ د دې وجه دا چې دی یریږي د هغې ورځې د عذاب نه یریږي په کومه ورځ باندې به چې سترګې او زړونه دا به پریشانې په هغې ورځ باندې به پریشانې سترګې به هم یو خوا بل خوا تاویږي. د یو قول مطابق چې دا زړونه به د مرۍ پورې راشي په دې مرۍ کې به انخطي زړونه د وجې د ډېرې یرې نه د وجې د ډېر سختۍ نه نه به په ښکته باندې ځي نه به په بره باندې راځي دغه زړونه به یې په مرۍ کې انخطي. نو دومره سخته ورځ د هغې ورځې د یرې د وجې نه دا انسان د دنیا نه غافله کولی شي، د دنیا د وجې نه د ده نه یاد د الله نه پاتې کېږي، د دنیا د وجې نه د ده نه مونځ نه پاتې کېږي، د دنیا د وجې نه د ده نه زکات نه پاتې کېږي. دغه انسانان دي او دغه کامل مؤمنان دي. اوس موږ د ځان سره سوچ وکړو آیا دا صفات چې کوم الله تعالی ذکر کړي دي دا په موږ کې موجود دي او که نه؟ نو که په موږ کې موجود دي خو زموږ په زړونو کې یره د آخرت موجود ده د دې د وجې نه موږ دا کارونه کوو. خو که زموږ کې دا کارونه نه موجود نو موږ له په خپل ځان باندې یریدل پکار دي چې الله دا صفات ذکر کړي دي او بیا ویلي دي چې دا کارونه ځکه کوي چې دی د قیامت نه یریږي. نو د دې خو بیا دا صفا مطلب شو چې دغه انسانان په کومو کې چې دا کارونه نشته نو هغوی د قیامت د ورځې نه یریږي او قیامت په دې باندې زموږ ایمان نه چې دغه راتلونکي د خامخا به دغه قایمیږي. نو چې یو څیز راتلونکي او یقیني چې راتلونکي نو د هغې دپاره بیا تیاری کول پکار دي. تتقلب فیه القلوب والابصار په دغه ورځ باندې به پریشاني زړونه سترګې به پریشاني یو خوا بل خوا به اوړي روړي ګوري به چې یاره ما ته به عملنامه په کوم طرف باندې ملاویږي، ما ته به آیا زما نیکۍ به زیاتیږي آیا زما ګناهونه به زیاتیږي او په دغه ورځ باندې به بیا دغه پریشانی هیڅ قسمه فایده درته نه رسوي. اصل پریشانی اصل وخت هغه دا دی چې په دې وخت کې انسان د ځان سره سوچ وکړي په هغه ورځ باندې به بیا دې بې فکرۍ ځکه الله تعالی وی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون
په دغه ورځ باندې به نه یری په دې باندې نه به دوی غمجن شي نه مخکې څیز یره به ورسره نی چې یره مخکې ما نه څه شوي دي د راتلونکي څیز غم به ورسره نی چې یره مخکې به زما سره څه کېږي نو دا د ایمان والا نشانې دي دا په خپل ځان کې راوستل پکار دي